وسلم أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. جی بایو ما جا فی صلاة الوسطى انها العصر. گوره دا اوقاتو دا منزونو ذکر شروع دی، دا منزونو دا اوقاتو ذکر شروع دی. نو یو پکی کم وقت والا منز بہتر دی؟ مازدیگر. بس خبر نا داغی بیان دا تکی صلاة الوسطى انها العصر. دا وسطى تانیس دا اوسط دی، نو صلاة مؤنث دی، نو ذکر وسطى صفت روڑ. مونږ به وسطا معنی وکړو په دې هم چې میانځنی مونځ دی. نو ټیک ده که نه مازدیګر میانځنی دی. دوه تې د شپې مونځونه یو خوا دي چې ماښام او ماسخوتن دی، دوه تې د ورځې مونځونه بل خوا چې سهار او ماسپښین دی. په دې معنا باندې میانځنی دی. دا نه چې د ورځې میانځ دی، د ورځې میانځ خو دا نه دی، اخو زوال دی. نو یا دا معنا چې اوسط په تسنیه د مذکر اوسط دی، نو وسطا په معنا د صلات وسطا میانځنی. میانځنی په کوم اعتبار سره شو؟ دوه د ورځې یو خوا، دوه د شپې بل خوا. او یا وسطا په معنا د فضلا سره دی. چا سره؟ فضلا، غوره منځ. نو په ټولو منځونو کې غوره منځ بیا دا دی. ورې دا تفضیل اضافي دی مولانا صاحب. بل ځای کې د سار د منځ فضیلت راغلی او په ډېر روایتو کې د مازدیګر راغلی دی. ولې بل اوس تېر نه شو چې څوک د الذي تفوته صلاة العصر کأنما وتر اهله وماله. ما معنا کړې وه چې القیامت په ورځ به داسې سزا خدای ورکي چې دنیا کې به د اهل او د مال په هلاکت دونه خفه نه شي لکه په هغې چې خفه کي، یا داسې دی ورپسې خفه شي لکه اهل او مال چې د بنده خفه شوي، قضا یې شوي. دا شو. اوس به راشو دا کم منځ دی، دا صلات وسطا. نو دی کې مولانا صاحب د علما اختلاف دی. جماهیر صحابه و تابعین، جماهیر صحابه او تابعین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، احمد او معظم د شوافع، اکثریت د شوافع. بیا وایا جماهیر صحابه او تابعین، امام ابو حنیفه، احمد ابن حنبل او اکثریت د شوافع. هغې وی دا مازدیګر دی. او یو قول د شافعي دا دی چې دا فجر دی. یو قول د شافعي دا دی چې دا فجر دی. هغه هم دا دلیل وایي، وی د فجر نه دوه د شپې منځونه یو خوا دي چې ماښام او ماسخوتن دی، دوه تې د ورځې بل خوا دي چې ماسپښین او مازدیګر دی. دلیل پوه شوې؟ نور حدیث مرفوع هغه سره نشته، موږ سره شته. معظم د شوافع او اکثریت خو بیا موږ سره دی چې مازدیګر دی. نو فجر اس دلیل مرفوع ورسره نشته. یو خوا د شپې دوه منځونه ماښام ماسخوتن، بل خوا د ورځې دوه منځونه چې ماسپښین او مازدیګر. او د مالک صاحب په نسبت باندې د ماسپښین دی، هغه دې ته ګوري چې د ورځې منځ دی. یو حدیث دی هغه ته استدلال کوي، خو زه باید دا حدیث ووایم او استدلال به هم درته ووایم، جواب به ته کوم مخکې ده. وبه قال حدثنا. ګوره امام ترمذي بیانانه مسلک د امام ابو حنیفه او د احمد ابن حنبل ته دی. حناد هم تېر شوی دی، عبده ابن سلیمان هم تېر شوی چې ثقه راوي دی، سعید ابن مسیب هم تېر دی، قتاده ابن دعامه هم تېر دی. حسن نه مراد حسن بصري دی. څو تابعین پکې راغلل، یو سعید، یو قتاده او بل حسن بصري. او حسن بصري سموره ابن جندب نه نقل کوي. سموره ابن جندب دی بصره کې مړ دی. ګوره په 850 هجره کې. او ما ویلو چې دا کشر په صحابو کې کشر و، د حضور پاک د وفات پر ورځ هم دی نابالغ او دغه ورځو کې. بعض خلک د حسن بصري اعتراض کوي چې د سموره نه سما ثابته نه ده. مړ د دنیا روایت دی چې سما ثابته ده. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في انه قال في الصلاه الوسطى اذا صلاه العصر. دا حدیث مرفوع شو، سند یې څونه مضبوط دی. دا څه وایي؟ دې کې ډېر اقوال دي. ګورې څوک د ماښام هغې ته وسطا وایي، مړه بلا اقوال دي. دا مرفوع روایت په بل کې چا سره مرفوع نشته. نو دې نه څه معلومه شوه؟ یو ته دا معلومه شوه چې صلات وسطا صلات العصر. دویم ته څه معلومه شوه چې صلات العصر
افضل منز دی. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى تخصیص بعد تعمیم د افضلیت ته وجه لري. نو یو دا صلات وسطى صلات العصر. دویم څه د صلات د مازدیګر فضیلت ته معلوم شو. ما د تر دې د فضایل ذکر کړی ابل اورس مې د کار وخت ته د خوب وخت ته وته الله ته ورکه. محمود ابن غیلان هم تیر شوی دی. ابو داود طیالی غزان له مستد کړی او ابو النضر هم ثقه دی. محمد ابن طلحه ابن مصرف ثقه دی. زبید هم ثقه دی. بده کې څه کلام نشته. مره همدانی دا ټول تابعین دی. محمد ابن طلحه ابن مصرف زبید او مره درې واړه نقل کوي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. هم دغه مسائل ور دام مرفوع دي. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي بخاري مسلم کې دی. نوٹ کا بخاری مسلم کې دی. هم دغه مضمون دی. د عائشه نسائی ابو داود مسلم کې. نسائی ابو داود مسلم. د حفصه موطا د مالک کې. د حفصه موطا د مالک کې. د ابو هريره په سنن کبرا د بیهقی کې. بیهقی ابو هاشم حاکم په مستدرک کې. ابو هاشم ابن عتبہ. قال ابو اسحاق قال محمد امام بخاری وی قال علي بن عبد الله چې شیخ امام مدینی دی. یہ حدیث حسن دا سموران حدیث حسن حسن نه بلکې صحیح دی. دا نه یادی بل ځای کې وقد سمعانه یاد لري دا خبره امام بخاری باندې حواله ورک. بعض علما وی صرف د حقیقي حدیث اوریدل نور نه مړه ډېر اوریدل. نسائی وی د حقیقي اوریدل نور نه. امام بخاری ترمذی وی بلا حدیث ته اوریدل. قال ابو سعید سمره فی صلاه الوسطى حدیث حسن. عجیب دا چې کم راوی پکې زغره سوته ویل کېږي خفیف الضبط او دا دویم خو صحیح دی. اړوم به راویان مضبوط دی. وګوره حنا تیر شوی تیریږي کنه. عبد ابن سليمان د ټولو صحاح راوی دی کنه دی. وګوره او سعید ابن مسیب کوم تابعی دی. او قتاده او حسن بصری ان سمور حسن وتولې اسه په اعتبار د ذوق کو وای وتا. نو راویان د صحیح لذاته د درجه دي. راویان د بخاری او د مسلم راویان دي. وقالوا اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشه صلاه الوسطى صلاه الظهر دي. مالك دقه وای یره یو حدیث ته د ابو داود ما تا ګوره. زيد بن ثابت وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره. لګي یاد کا زید بن ثابت سوی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجره یعنی په غرمه کې به کاو په ګرمه کې به کاو. ولم يكن يصلي صلاه ولم يكن نو پیغمبر مبارک يصلي صلاه اشد على اصحابه بل من دمر په صحابه مرګرو سخت نو چې څومره دا سختو. بیا وای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره. یاد شو سموي يصلي الظهر بالهاجره. ولم يكن اشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه. سموي نا دا سنه ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها. ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها. ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها. فنزلت نازل شو چې حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نو هغه معلومه چې صلاة الوسطى مستاق دغه ماسپخین دي. مونږ وایو چې نه فنزلت حافظوا على الصلوات دا ماسپخین صلواتو کې دی. پیغمبر مبارک خدا نه دی ویلې. هغه وایي چې صلاة وسطى عصر دی. فنزلت نازل شو حافظوا على الصلوات چې په منځونو پوره حفاظت وکړي. ظهرم پکې راغی او ګوره صلاة وسطى د رپات نشي مازدیګر دی. ٹھیک ده زمانم کې د آیت نازل شو فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لیکن دا پکې شته چې دا صلاة وسطى مستاق دغه دی او پکې نه یو صریح حدیث راځي.
حافظوا علی الصلوات په منځونو حفاظت وکړئ سارم ماسپښینم ورپسې شه ماښام ماسخوتن او صلات وسطی پکې خصوصا هلکه تخصیص بعد التعمیم په صلواتو کې ټول لاله زه مخکې لاړ شوه مړه سوی ګړې وړې ویره وبه قال حدثنا وقال زيد وعائشة قال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح هغوی دا وایي دا د شافعي صاحب یو قول دی ما درته ووایي ساو سر پسې شه وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا أبو موسى بمحمد بن مسند ثقة قال حدثنا قريش بن أنس ثقة عن حبيب بن شهيد ثقة قال حبيب قال لي محمد بن سيرين سؤال قد حسنا ممن سمع حديث الحقيقة إذا حديث حقيقة كان أريد لي فسألت ماذا حسن بصر تپوسك وقال سمعت من سمرة بن جندب پتو لګی دا کنه د سره پاره دا روایت راوړو دا کلام راوړو چې د حسن بصری سما د سمورنا ثابت را نو نسائی وی صرف دا یو تیرې هغه وی دا تپوس ته د یو شوی ځکه دا یو یاد کو دا رچانه وریدا دا مې غنه دا نه چې نور مې نه دی اورېدلې دا اوس ها قال ابو موسى اخبرني محمد بن اسماعيل عن علي بن عبد الله قال قريش بن انس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال محمد قال علي سماد حسن سمران سيدي واحتج بهذا الحديث كي أوريد لي كي دي أوريد نور بهم أوريد لي لو صار بسيشا قال حدثنا سبله قال حدثنا هشيم اخبرنا منصور قال اخبرنا لا قال ابو سر زبما قال اخبرنا منصور وهو ابن زازان عن قتاده قال اخبرنا ابو العالية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم حكم عمر بن الخطاب وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي الباب عن علي وابن عباس وابي سعيد وابن مسعود وابي سعيد وعقبه بن عامر وابي هريره وابن عمر وسمره بن جندب وسلمه بن الاقوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والسنابي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو دي هذا سيد مالك عمر دي خان ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وابي امامه وعمر بن عمسة ويعلى بن امية ومعاوية رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انهم كرهوا الصلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ثم صلوات الفوائد فلا باس ان تنتقد بعد العصر وبعد الصبح. خلاص كان دانيم بر پسې زه ګرځوم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة ولم يسمع قتادة من ابي العالية الا 3 اشياء حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى وحديث علي رضي الله تعالى عنه القضاة 3 باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر زید گران دی لگ متوجه شوت دو قسم اوقات تی مولانا صاحب دلته او پیجن غوري بیا مې نه پازابه په بخاری کې دو قسم اوقات تی مولانا صاحب یو وقت د طلوع د شمس د غروب د شمس او د استوا دی سودی درې ځان لکه وقت د چا طلوع غروب استوا زوان درې دادي دا یو قسم کا یو وقت بعد العصر د مازیګر د مانځنه بعد صلاه العصر او بعد صلاه الفجر بعد صلاه العصر بعد صلاه الفجر نو دا دواړه ځان لدرته کو هر چې اوقات ثلاثه دي اوقات ثلاثه کم دي بیا وایم طلوع استوا غروب سموي بس او زمون پنیز باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز
په دې درې وختونو کې یو منظم جایز نه دی، نه فرض او نه نفل. یو منظم جایز نه دی په یو ځای کې هم. په دې درې اوقاتو کې یو منظم جایز نه دی، نه په مکه کې او نه په یو ځای او نه په بل ځای، نه فرض او نه نفل. عصر یومه کې به سبا خبر راځي. عصر یومه کې به سبا خبر راځي، هغې کې هم زه نه مانم، را به شي انشاءالله. پنیز د ائمه ثلاثه امام شافعی، احمد، مالک، فرائض پکې صحیح دي او نوافل نه. خو فرائض د چا دپاره صحیح دي چې د چا نه یېري یا تېوده پاتې شوي، پرون تېر شوی دی. یاد لرې ده فرائض پکې صحیح دي الا او نوافل نه. خو فرائض چا دپاره صحیح دي؟ من نسیه صلاة او نام عنها فلیصلها اذا ذکرها او استيقظ، پرون تېر شوی دی. صرف دومره ده چې امام شافعي رحمت الله علیه وی نوافل ذوات الاسباب هم پکې صحیح دي. نوافل ذوات الاسباب پیژنې؟ یو هغه نوافل دي چې د هغې یو سبب نه بې د اختیار د عبد نه. یو هغه نوافل دي چې د بنده د اختیار نه یو بل سبب هم ګڼي، لکه تحیت المسجد د بنده د اختیار نه یو بل سبب هم دی چې هغه دخول د مسجد دی. تحیت الوضو د بنده د اختیار نه علاوه یو بل سبب نه چې اودس وکنو وکا، اودس ته وکنو کوا. یا صلات د توبې چې ګناه دې وکړله نو 2 رکعاته منځ کا، دا صلات د توبې دی. یا صلات الکسوف، یا صلات الخسوف د انسان د ارادې نه علاوه یو بل سبب هم لري. یادو ساته دلته ګورئ، دې ته څه ویل کېږي؟ ذوات الاسباب. یادې کې څه ورته وایي؟ د انسان د ارادې او د قصد نه علاوه بل سبب هم لري. تحیت الوضو دسو کې نو کې، تحیت المسجد جمعات ته داخل شو نو کې، صلات الکسوف نور تندرونه و، صلات الخصوص پومه تندرونه ولا، صلات توبه گناه دې وکړو ته کې دا شو. او که د انسان د ارادې نه علاوه بل سبب نه، لکه د 10 بجې کې 2 رکعاته نفل کو، یا مثلا د مازدیګر ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته کوم، تحیت المسجد نه کور کې کوم، تحیت الوضو نه اودس په مخکې کړی. نو صلات ذوات النوافل ذوات الاسباب شافعی سے پنیز پکې جایز دي. نوافل ذوات الاسباب د شافعی سے پنیز پکې جایز دي. او مولانا صاحب د شافعی صاحب یو بل قولم دی، بل مذهب هم دی، وی په مکه کې هر وخت کې هر منځ جایز دی. په مکه کې په هر وخت کې هر منځ جایز دی. او دا براشي مولانا صاحب امام ترمذی رحمت الله علیه د احمد هم دا مسلک لیکلی دی. امام ترمذی د احمد هم دا، خدا د احمد مسلک نه دی. ګوره امام ترمذی دا د احمد مسلک لیکلی، خدا د احمد مسلک نه دی. د احمد مسلک ابن قدامه حنبلی د امام مالک او د امام ابو حنیفه سره لیکلی، د امام مالک او امام ابو حنیفه سره لیکلی. بیا ورته وکړه
زمونږ په نسبت باندې په دې درې اوقاتو کې الا صلات ما جایز نه دی. یاد لري شو زمونږ په نسبت د ائمه ثلاثو په نسبت کې فرض جایز دی، نفل نه. حکم فرض د ناسی او نایم د پاره چې کم سړی نه یېرو یو دو را بیدار شو یا یاد شو وته. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي وی نوافل ذوات الاسباب هم پکې صحیح دي. او امام شافعی سے وی په مکه کې پکې هر منځ جایز دی. او ابن قدامه حنبلی د احمد مسلک چا سره لیکلی دی؟ د سره د ابن قدامه حنبلی د مونږ سره لیکلی دی. او امام ترمذی چا سره لیکلی دی؟ شافعی صاحب سره. دا یو شوه. اوس برا شو مولانا صاحب امام طحاوی وی را بشي وی پدې کې احادیث متواتر دي من حيث المعنى. سمې وی پدې منع کې چې پدې اوقات ثلاثو کې مونږ منع دي، دا نوٹ کا نوٹ. امام طحاوی پدې کې احادیث متواتر دي، تواتر ته رسیدلي من حيث المعنى، تواتر ته رسیدلي، دا نقطه نوٹ کا. اوس برا شو دویم وقت. دویم کم یو دی؟ دویم وقت کم دی؟ بعد العصر الا او بعد الفجر. یاد بدی شي بیا وره. دویم وقت کم یو دی؟ بعد العصر بعد الفجر. بس دې کې اختلاف دی. داود ظاهری ابن حزم خو یو منص پکې جایز نه دی، نه هر منص پکې جایز. داود ظاهری او ابن حزم سوی وی هر منص پکې جایز دی. او حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وی یو منظم پکې جایز دی. داود ظاهری ابن حزم اندلسی اغي وی هر منص پکې جایز دی. دغه دوه اوقاتو کې هر من جایز دی. او پنځ د کعب ابن عجرہ رضی الله عنه او حضرت ابو بکر رضی الله عنه یو منظم پکې جایز دی. یوم جایز دی، نه پکې قضا جایز دی نه نفل. او زمونږ او د مالک او د سفیان ثوری پنځ زمونږ د امام ابو حنیفه، سفیان ثوری او د مالک پنځ قضا د فرض پکې صحیح ده او نوافل پکې نه دي صحیح. قضا د فرض پکې صحیح ده، نوافل پکې نه دي. او ابن قدامه حنبلی دا مسلک د احمد هم لیکلی. ابن قدامه حنبلی دا مسلک د چا لیکل؟ ابن قدامه داسې دی لکه د مونږ صاحب د هدایي چې وي، ابن الحمام چې وي، د هغوی دپاره. یا لکه پوهېږې په خبره؟ بیا ووایه، یو ځل بیا درته ویمه. پنځ د داود ظاهري ابن حزم هر منص ورکې جایز دی. یاد لرې شوه؟ پنځ د دوو صحابه کعب ابن عجرہ او ابو بکر پنځ باندې یو منظم جایز نه دی، نه قضا او نه نفل. پنځ زمونږ او د مالک صاحب او سفیان ثوری قضا د فرضو پکې صحیح ده، نفل پکې صحیح نه دی. او ابن قدامه حنبلی دا مسلک د چا لیکلی دی؟ د احمد ابن حنبل. او شافعي صاحب څه وی قضا د فرض هم صحیح ده، نوافل ذوات الاسباب هم صحیح دی. لکه هلته چې وی قضا د فرض هم صحیح ده وایه، نوافل ذوات الاسباب هم صحیح دی. او په مکه کې موی هر منځ صحیح دی. قضا د فرض هم صحیح ده وایه، او نوافل ذوات اسباب هم صحیح دي. قضا د فرض خو موږ هم وایو کولی شي، خو هغه وایي نوافل ذوات الاسباب هم کولی شي، او مکه کې پکې هر منځ کولی شي. او ترمذي مسلک د احمد هغه سره لیکلی دی، او وختینی کې مسلک د احمد هغه سره لیکلی دی، او په دې کې مسند د احمد هغه سره لیکلی دی.
اوس یاده شوه خبره. اوس به راشو مولانا صاحب در حقیقت دا قضا د فرضو مونږ وایي پکې کولی شي، شافعي وایي پکې کولی شي، دا کولی شي. ایمار به ټول وایي چې قضا د فرضو کولی شي. دا دې کې څه دلیل مرفوع پکې نشته، نشته پکې. صرف دومره ده چې مونږ وایي ولې کولی شي، دا وخت الله مختص کړی د فرضو دپاره. نو که دا خپل د مازدیګر پکې رستو کوې نو رستو کولی شي که نه، دا خپل د ماسپښار پکې رستو کوې کولی شي که نه. نو د دې که علاوه که دا دې مخکې وکړل او د دې په ځای نور قضا د فرضو کې هم پکې کولی شي. ایمار به ټول متفق دي چې قضا د فرضو پکې کولی شي. دلیل مرفوع ورسره نشته. دلیل یې څه دی چې الله پاک دا وخت چا دپاره مستحق کړی، مستحق صرف فرض ورپاره. نو که دا خپل فرض پکې رستو کې نو رستو کولی شي، نو قضا هم پکې د فرضو کولی شي. خلاصه شوه خبره. اوس راځو دلایلو له خو لږ مخکې ځو. بیا درته وایم مولانا صاحب چې روایات په دې منع کې څه دي؟ متواتر دي. چا لیکلی دي؟ طحاوي. ولیکه درته نورم وایم، طحاوي هم لیکلی دي او خطابي هم لیکلی دي د شوافعونه. خطابي لیکلی دي د شوافعونه او حافظ ابن عبد البر هم لیکلی د موالکونه او سیوطي هم لیکلی. حواله مې درکړه. طحاوي هم لیکلی دي، خطابي صاحب د معالم السنن شافعي هغه هم لیکلی دي، حافظ ابن عبد البر مالکي هم لیکلی دي او سیوطي هم لیکلی دي. سیوطي هم لیکلی دي، شافعي المسلک دی هغه ټولو لیکلی دي. زوسه وبه قال حدثنا احمد بن منيع تیر شوی دی ثقة وشيم هم تیر شوی ثقة. قال اخبرنا منصور ابن زازان واسيتيري حافظ بثقة ثبت عالم عابد، ثقة ثبت عابد. عن قتادة ابن دعامة دي مشهور تابعي دي. قال اخبرنا ابو العالية. ورا دا ټیک ده چې دا عالیه علمیت هم دی پکې او تانیث لفظیم دی او الف لام په داخل شي. نو الف لام چې په غیر منصرف داخل شي نو ینجر بالکسر د کافی عبارت دی. د نوم رفیع ابن مهران دی، رفیع ابن مهران ثقه دی. عن ابن عباس رضی الله عنهما وعنهم قال سمعت غیر واحد د یو نذیر اصحاب د نبی علیہ السلام منهم عمر بن الخطاب وكان ومن احبهم پټولو کې راته وي دا وخت ابن عباس وای چې نبی علیہ السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. او دا وګوره ورته دا محرم هم دی. یاد دی شو قاعده کلیم ده او محرم هم دی، قولی هم دی او غیر محتمل هم دی. اس احتمال پکې نشته او تواتر ته رسېدلی دی د دغه ائمو په نزد. حدیث څه معلومه شوه چې د منځ د فجر او د عصر نه پس منځ ممنوع دی. دا زمونږ مستدل دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. څنګه ممنوع دی؟ هم په مکه کې هم په غیر مکه کې، هم نوافل ذوات الاسباب او غیر ذوات الاسباب. او دا فرض خو ایمار به ټول وایي چې فرض قضا د فرض کولی شي. ولې؟ د هغې وجه مې درته ووایي. که دا خپل پکې رستو کوې رستو کولی شي نو بل قضا هم پکې کولی شي. وفي الباب عن علي اولیک ابو داود کې دی، د علي روایت ابو داود کې دی. د ابن مسعود طحاوي کې دی. د ابو سعید په بخاري مسلم دواړو کې دی. عقبه ابن عامر بخاري کې دی. عقبه ابن عامر بخاري کې. ابو هريره ابن عمر دواړه بخاري مسلم کې دي. بخاري مسلم. سموره ابن جندب مسند احمد کې دی. سموره مسند احمد. سلمه ابن اکوع راته نه دی معلوم. زید ابن ثابت مسند احمد کې دی. زید ابن ثابت مسند احمد کې دی.
عبداللہ ابن عمر طبرانی معجم اوسط کے دے، طبرانی معجم اوسط، معاذ ابن عفران نسائی کے دے، او سنابحی پچکم دے کے دے، نسائی کے مسند احمد کے، نسائی کے مسند احمد کے، موطا د مالک کے، سنابحی ولم يسمع دا کم سنابحی دے، دا عبدالرحمن کہ دے راغ و نبی علیہ السلام دے پلار و حضور پاک وفات شو، یاد دی عبدالرحمن سنابحی کہ دے راغ رسول اللہ مبارک لا وفات شو دے پلارو، او یو عبداللہ سنابحی وگورے دا اغا صحبت کے اختلاف و سو کوئی صحابی دے سو کوئی نہ دے، یو سنابح ابن الاعصر اغا صحابی دے، اغا تم سنابحی وی عند البعض، نو دا عبدالرحمن سنابحی دے مخزرم دے، تو چے دے لکا مخزرم، او عبداللہ سنابحی صحابیت کے اختلاف، ولم يسمع دا حضور پاک نہ دے، او سنابح ما بے بطن دے دا مراد نا کتم لے کے دے، او دا عائشہ ابو داود کے دے، دا کعب ابن مرم راتا ندی معلوم، دا ابو امامہ مسند احمد کرے، ورسول صحابہ دی، ابو امامہ مسند احمد، عمر ابن عبسہ مسند احمد مسلم ابو داود کے، مسند احمد مسلم ابو داود، یعلا ابن امیہ مسند احمد کے، یعلا ابن امیہ مسند احمد، او دا معاویہ پا بخاری کے، قال ابو صاحب حدیث ابن عباس حدیث عن عمر جتیر شو حدیث حسن و صحیح بالکل، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما صلاة الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. ماذا توجد وحاوي باندې حواله در کوم کله دې کې حدیث مرفوع نشته، خدا وقت الله دا فرض را پاره مختص کړی دی، نو دغه کورستو کېم کولی شي، نورم پکې کولی شي. نووي په دې اجماع لیکلی ده، نووي څه لیکلی ده؟ اجماع، چې اجماع ده چې فرض پکې کولی شي، قضا ده فرض و قضا. خو ما ته وایي چې اجماع مې راته باطله کړه، ولې؟ دوه صحابه پکې اختلاف لري، څوک؟ ابو بکر او کعب ابن عجرة، یاد لري شوه؟ قال علي بن المديني شيخ الإمام بخاري قال يحيى بن سعيد القطان قال شعبة لم يسمع قتادة دا أبو العالية مگر دري حديث. أبو العالية دلت نقل كيدا قتادة نكن أقوله، قتادة نقل كيدا أبو العالية نكن، أبو العالية دري يودا شيء حديث عمر النبي عليه السلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى دغم توريد لي كم تيرشو يبدي الدورة دي. أو بالحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد مناسب نري وقت أن يقول شيغوي أنا خير من يونس بمطة إذا يونس عليه السلام نزغ ورم، دا مناسب نري، دا بخاري کے راضي أو ترمذي کے دیم توريد لي. دیکھیں بنور کلام کوم خا کدا سوالو کہ لا ينبغي لأحد أن يقول جزغ ورم، نو حضور پاک کو دیغ ورا دے، نو لأحد غیر دا حضور پاک نہ بنور خلق یاد ہے، او یا دا خیریت نہ اغا خیریت چې دا بل پیغمبر حتک پکې راځي، دا بل پیغمبر نو دا یونس پکې حتک راځي چې دی خو قبل تل او قبل خړلې. او دریم حدیث تا علی القضاء ثلاثه، قضاء درې قسمه دي، یو اغا قاضي دی چې علم یې نه او فیصله کوي، یو اغا قاضي دی چې علم یې وی او پر رشوت فیصله کوي، او یو اغا قاضی دی چې علم یې شته او د قرآن و سنت مطابق فیصله کوي. سمې وې؟ علم یې نشته او فیصله کوي، کله ټیکو کې کله غلطه پورته بځي. بل هغه دی چې علم نشته، علم شته خو د رشوت او سفارش په وجه فیصلې کوي، دم دوزخ ته بځي. او بل هغه چې علم شته او د قرآن و سنت مطابق کوي. نو به هر کې
وی دا درې اتې اورېدلې دي نو دا تحت الباب هم پکې ثابت راغی که نه لیکن ما ته وګوره بعد نور علما و چې شپږ یې اورېدلې دي درې دغه دي او څلورم څه دی حدیث ترویت ته موسی چې موسی علیه السلام هغه الله ته رب ارینې والا هغه هم ته اورېدلی دی او یو بل حدیث ته کرب هم دی کرب مصیبتونو متعلق یو د ابن عمر یو بل حدیث په مانځه کې سوچ ولکه درې دا شو د ابن عمر حدیث دی په باب د صلات کې او بل حدیث ته موسی علیه السلام د تور والا او بل حدیث د کرب چې مصیبتونه د فتنو کې دی دا شپږ یې اورېدلي دي وایي دا تتبع دوی کړی ده ګورې زه اوس ورپسې شه مولانا صاحب نو ګوره صلات دا زموږ مستدل شو ده یو خدا چې دا قولی دی دویم څه شی دی مولانا صاحب محرم دی وایه او بل تواتر ته رسېدلی دی بل قاعده کلیه ده تواتر ته رسېدلی دی او بل څه چې دی لکه قاعده کلیه ده تواتر ته رسېدلی قاعده کلیه قولی او محرم زه اوس ورپسې شه باب ما جاء في الصلاة بعد الغسل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال انه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله من ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر مولانا صاحب دا مسله بروز بخاری کې 13 شوه خو ما تاسو ته تفصیل ترمذی کې را روان دی یاد دي ها چې د مازدیګر نه پس 2 رکعاته نفل رسول الله مبارک کړي دی او کې نه دی کړي نو ما راته مختصر هلته ووې مې دلته راته مختصر ویم او په بخاري ترمذي کې به تفصیل راشي اوس د مازدیګر نه پس د 2 رکعاتو څه حکم دی د شافعي په نس سنت دی هلکه د شافعي صاحب هغه دلیل پاتې دی د مکې والا را روان دي صبر وکړه تیر باب کې د هغه دلایل را روان دي صبر کوه د شافعي صاحب په نس دا سنت دی 2 رکعاته د مازدیګر نه پس او د ائمه ثلاثو په نس جایز نه دی څه مې ووې د شافعي صاحب په نس دا 2 رکعاته بعد العصر نفل څه دی سنت دی سنت مستحب سنت نه مراد مستحب او د ائمه ثلاثو په نس جایز نه دی جایز بالکل او احمد یو قول کې د شافعي سره یو شاذ قول دی ترمذی د احمد هغه شاذ قول دلته ذکر کړی شافعي سره ترمذی د احمد هغه شاذ قول چا سره ترمذی دلته کې د احمد قول شافعي سره په 3 واړو مسلو کې لګلې او ابن قدامه حنبلی د احمد قول د جماهیر سره لیکلی ابن قدامه حنبلی د احمد قول د جماهیر سره لیکلی دلائل در روان دي وکې دوس قتيبه هم تیر ثقتون او جرير ابن عبد الحميد کوفي جرير ابن عبد الحميد کوفي ثقه راوي دي عطاء ابن الصائب تیر شوی دی ثقفي کوفي دی صرف دومره ده چې اخر وخت کې حافظه کې لږ تغییر راغلی او حافظ ابن حجر لیکلی په تهذیب کې وی ارش په د قرآن شریف ختم کاو ارش په د قرآن شریف ختم کاو د سعید ابن جبیر نه مشهور تابعی دی ان ابن عباس مشهور مضبوط سند دی قال انما صلى رسول الله الركعتين بعد العصر ولي لانه اتاه مال عبد القيس مال لا غلو بخاري کې دی ویلي فشغله عن الركعتين بعد الظهر لما اسبقنا پس غدوی نو کړم په تیر بخاري کې دی ویلي دي فصلىهما بعد العصر ثم لم يعد لهما ثم لم يعد او دا قضا د سنت وی کړي دا د خصوصیت رسول الله مبارک ته اگر چې شافعي صاحب قضا د سنت کول شي دا زما دلیل شو چې ثم لم يعد د شافعي صاحب دلیل دا چې حضور پاک 2 رکعاته کړي دي زما دلیل څه دی وای ثم لم يعد لهما دا زما یو دلیل شو زما دویم دلیل څه دی وایا دویم هغه دی چې کوم متواتر روایات دي چې عنها عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تیر شو مې متواتر مخکې باب والا متواتر روایت زما حجت دی او دې کې لم يعود لهما دی او حاشیه ته دی وګوره وقد ذكرت وحاوي بسند حديث ادمنت
شابه لږ تکړه شه ورته څه ورکې وای خدای شافعي ته وګوره که نه یا دا حاشي ته وګوره که نه ذکرت طحاوي پیدا شو لکه ستاسو حاشیه کې شته که نشته ها څه وایي انه کان یصلیهما چې پیغمبر مبارک به کول ورد فی حدیث انه کان یصلیهما شته که نشته ورد فی حدیث پسر د حاشیه کې انه لیکن حافظ ابن حجر وایي چې صحیح ضعیف دی طحاوي کې دی دغه طحاوي کې ضعیف دی بس خبر خلاصه شو دغه چې کان رسول یصلیهما فطحاوي کې دی ضعیف دی دا ورپسې وانما ذکر الطحاوي بسنده حديث ام سلمة وزاد هغې کې دا لفظ دی فقلت یا رسول الله افنقضيهما اذا فاتتا که د مونږ نه فوت شي مونږ به کوو قال لا نه به کې قال لا نه به کې یا لکه پیدا شو ورپسې دا اوس فمعنى الحديث كما قال ابن حجر وقد علمت دویم تقول وقد علمت عائشة تاتفترة أن من خصائص إذا عملت عملا داومت عليه كذي عملكم بدوامكم فمن ثم فعلت هذيكم ونهيت غيري عنهما نخصوصيات شو كنشو دار وستاني وقد علمت دا بمسند أحمد كذي وبسعيد ابن حبان كذي فمسند أحمد كذي وبسنيد صحيح أو سندم سيدي زوس نو دا خصوصیت شو د رسول الله مبارک او مولانا سے ما سره پکې بل حدیث دی په ابو داود کې رشتہ د عائشه روایت ته ویرا په ابو داود کې چا روایت ته د عائشه الفاظ سدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر شبا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ان رسول السنگ الفاظ هوا ہے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی بعد العصر وین خپل خصوصیت یو د لیکلو چې د عبد القیس وفد مشغول کړو نو بیا به همیشه کول او خپل وی وقد علمت تا پتر عائشه انی اذا عملت عملا داومت علیه مسند احمد کې دې ما تاسو ته سعید ابن حبان کې صحیح دې نو ان رسول الله کان یصلی بعد العصر کول به وینها عنها او بلم دې پکې ويواصل وينهى عن الوصال ويواصل صوم وصال به کو وينهى عن الوصال دې خصوصیت دې او ابن عباس سوي بخاری کې دی ویلې دي كنت اضرب الناس بخاری کې نه تیر شوی ابل ورستیر شوی ګورا كنت اضرب الناس مع عمر كنت اضرب الناس مع عمر تیر شوی دی وفي الباب عن عائشة أبو داود كده اسمنا توي دا عائشة أبو داود كده إن رسول الله كان يصلي بعد العصر وينهى عنها وسم سنگ ويواصل وينهى عن الوصال او دا ام سلمة بمسلم كده او دا ميمونة مسند أحمد كده او دا أبو موسى مسند أحمد كده ميمونة وأبو موسى دوالا مسند أحمد كده قال ابو سعيد حديث ابن عباس حديث حسن دي وتصير بدي نسبت حسن وي كده عطاء ابن الصائب في اخر وقت حافظه کې لګ نقصان راغلی نور صحیح دی وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه انه نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس دا خلاف تیار ګوره دا پیغمبر مبارک تفصیل پکې تیر شو یو ځل کړي دي چې وفد عبد القیس راغی او بیا به همیشه کول او چې عائشه ته تاسو کو اما علمت اني اذا عملت عملا داومت عليه فقبل کول او خلک یې منه کول او حدیث ابن عباس اصح حيث قال لم يعد له ما دې پکې اصح معنا دلته څه چې تعارض نشتا اصح هغه معنا مکوا مخکې حسن وته وي اصح معنا څه چې بس تعارض نشتا لم يعد راغلي وقد روي عن زيد بن نحو حديث ابن عباس شيء لم يعد وقد روي عن عائشة في هذا الباب رواية روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين يودادي شكل براغ دو ركعتين كل ما كره أو بدي وجه كل شيء غير خصوصيته وروي عنها عن أم سلمة ماذا توجه صاحبة واقعة سوقا ام سلمہ چې قریب صحابه ولګلي او عائشه لا نو عائشه وتویلار چې دا ام سلمہ نه تاسو کا واقع هغه سره پیښه ده
نو ام سلمې ورته وی چې رسول الله مبارک راغی ما سره د قریشو د انصارو ښځې ناستې وې نو 2 رکعات یې کول ما خادم ورولېږله ما ورته وی ورته وریاد کړه چې ته خو دې نه منع کړې او په خپله کې نو کې اشاره یې درکړه وروستو شه دی نو اشاره ولا ورکړه نو د مانځه نه پس یا بنت ابي اميه تسالت عن الركعتين بعد العصر انه وتاني وفد من عبد القيس تير شو عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان انه نهى عن الصلاه او د ام سلمې نه پکې دام دی ګوره دام دی پکې چې صاحبه دا واقع ده چې انه نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس بوريات كوتا والذي اجتمع عليه اكثر العلم على كراهيه الصلاه بعد حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تغرب الا ما استثني من ذلك مثل الصلاه بمكه شافعي سے استثناء کوي کنه صلاه بمكه کې بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف طواف نفس كانه كولش فقد روي عن رخصه في ذلك او غدا توي ما چې پیغمبر رخصت ته اب توحاوی کې دی ویرا ورخا ما تا ګورا اب کوم ځای کې دي فتوحاوی کې دي هغه کې دا چې الا بمکه وفيه لك الا بمکه الا لیکن ضعیف روایت ته مولانا صاحب توحاوی لیکلي دي چې هغه ضعیف دي سندان توحاوی لیکلي دي چې هغه ضعیف دي سندان او یو بل دی بل ورا یا بني عبد مناف ترمذی کې براشي ترمذی کې براشي الفاظ ورا یا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طواف بهذا البيت يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طواف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار ياتقى يا بني عبد مناف اذا عبد مناف بچو قريش توي لا تمنعوا احدا ممنك ويو كسترا طواف بهذا البيت اراده طواف بيت الله لري وصلوا منسكوي اية ساعة شاء من ليل او نهار اية ساعة شاء من ليل او نهار ده دلیل دی چې سبق کینو کول شي دغه د شافعي مسلک او امام ترمذی پکې احمد هم لیکلی دی دریم دلی بیا وره یا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا یو کس بمنک وطواف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار داغي مطلب څه دی داغي دا مطلب نه چې اوقات مکروه کې ممنه کوا دا عرفي دی عرف کې چې تا ته زوی مې وروره ته چې کم وخت زما کور ته راځې راځه تا ته اجازت دی تا ته زما دروازې کولاو دي نو کم اوقات به مرادي عرفي اوقات د شپې په 2 بجې راپسې رانشي چې دروازه ډبې ولې لکه تا ما ته نه وایي چې څه وخت راځې راځه نو زه وایم چې خبیثه عرفي وختونه مراد دي نو دلته شرعي وختونه مراد دي مطلب دا چې ای بني عبد مناف د مکی جمعات د عام او محلو د جمعات په شان نه دي چې د جرندې وته واه ای بني عبد مناف د مکی جمعات د یو خاص قوم ستاسو جمعات نه لري د ټولو خلکو مشترک دی مطلب د پیغمبر دا دی چې د مکی جمعات د یو خاص قوم نه لري چې د منځت په وخت کې مونږ شو بیا جرنده کوي دي کې خو طواف دي طواف هر وخت کول شي د مکی جمعات د یو خاص قوم نه دی چې د شپې بنده جرنده کوي نه مجرنده کوي دا مطلب دی او تعمیم په اوقاتو کې دی خو بعد ته مستثنا دي کاکا جی اوقات ثلاثه مستثنا دي ای څه اوقات ثلاثه طلوع غروب استوا او کته نه مکه خاص تا نو هغه سره علت موجود دي څنګه مکه خاص کې علت وسره څه دي تطلع بين قرني الشيطان او تغرب بين قرني الشيطان او تسعير د جهنم وقت الزوال نو دا نه چې غني په مکه کې تطلع بين قرنين نه دي او تغرب بين قرنين نه دي او تسعير د جهنم نه دي نو ما وی کته استثناء د مکه کې په دغه روایت باندې ما څه جواب درته کوایا چې استثناء ځکه نشي کولی چې رسول الله مبارک څه ذکر کړی دي علتونه ذکر کړی متواتر دي محرم دي علت وسره غیر محتمل دي دا خو محتمل دي عقیده کلیه دا علت وسره موجود استثناء نشي کوله او دا عرفي اوقات لکه په عرف کې ما مثال درکدلا وقال به قوم من اهل العلم
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم وبه يقول الشافعي واحمد. ګور احمد شافعي د سره لیکلی دی او ابن قدامه حنبلي جماهير سره او اسحاق. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم الصلاه بمكه ايضا بعد العصر وبعد الصبح. ولې روایت پکې متواتر دي، روایت پکې محرم دي، روایت متواتر دي، روایت محرم دي، استثناء پکې نشته په روایاتو کې. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وبعض اهل الكوفه. اوس یو من صبر کا بخاری لومبي جلد کې 220 صفحه راوړه، بخاری لومبي جلد کې څه ما سره نور محمد چاپ دی نو ما سره 220 صفحه ده. ورګه تا ته خیم لک صبر وکا، تا ته باب خیم راوا بړې. تدا سیوکا باب الطواف بعد الصبح والعصر پیدا دیکھو، پیدا مکو باب الطواف بعد الصبح والعصر کتاب الحج کی راواڑا وا، کتاب الحج کے یہ لکا پیدا کا کنا کم سپا دا نور محمد چاپ 200 رحمانیہ کی سر رحمانیہ کی 306 رحمانیہ کی 306 رحمانیہ کی 306 پیدا کو بدا کم یہ ہوتا 845 کم یہ ہوکے بشرا کے پٹھے کے 845 پیدا شو. اے خدایا اس پورے تاسو نری پیدا کرے پیدا شو خواہ اس وقت دا ورطا لک صبر کوا. دا دی باب من صلی رکعتین طواف خلف المقام دا پیدا کا کنا گورس خواہ دیکھیں گورس دیکھیں دی حدیث تراشا عن ام سلمة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم لگ مخی أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأراد الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة الصبح پیدا کو دا چا منزے لکا دا صبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون تطوافو کا خلق دی منس کئی لکا خضو باندے خو جماعت لازم نہ دے تطوافو کا خلق بس کئی منس کئی ففعلت ذلك ولم تصلي حتى خرجت اغد ورکات او نکل کلی اکڑل کہ دا مکین اووت لولی سما پسیو دا دلیل شده او دا پیغمبر مخی دی رسول اللہ مبارک تا خبر دی بی بی دا چی پلارے کئی خبری گی تی دے وطاو نوی چلتا دی ولی او نکلل پہلے پوئی شوے خواہ رست لارشا باب الطواف بعد الصبح والعصر وكان ابن عمر ودي منت وكان ابن عمر يصلي ركعتي طواف ما لم تطلع الشمس بالكل مغموا يقول شيء وطواف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذيتوان منذ التنا ذكر كم ذاك كده فذيتواك او رستراشا دي بلا عن عائشة دريم لراشا إن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر نصیحت کون کی مولا صاحب تکی ناسل تقریر ہے وردو حتی اذا طلعت الشمس قاموا يصلون نور اخت بمنسكو فقالت عائشة قعدوا حتى اذا كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون دا مکی دے انہوں جدا خو مکارا پکی جائز دے تے لگا پوئی گئی بھی خوی ار وقت کولے شے طلوع وقت کولے شے و بعد الصبح فجر کولے شے دا دلیل او قبل مش ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها او ايه حاشيه کیوں گورے حاشيه کیوں گورا عن عائشة انها قالت کوئی گئے حاشيه تلا چبرا عن عائشة انها پیدا مکو سوئی
اذا اردت الطواف بالبيت بعد صلاه الفجر ورا ما رواه ابن ابي شيبه باسناد حسن عن عائشه انها قال اذا ارادت الطواف بالبيت بعد صلاه الفجر والعصر فاستف واخر الصلاه حتى تغيب الشمس وحتى تطلع فصل لكل اسبوع ركعتين ففتح الباري حواله ورکړه دا زما دلایل پوهیږئ اوس به راشو مولانا صاحب یو خبره تا کومه که ته را باندې سوال وکړې چې دا طواف دا 2 رکعاته طواف خو واجب دي دا خو دې پکې وشي که نه 2 رکعاته طواف څه دی لکه دا خو نفل نه دي واجب دي نو تا خو اوس وایي چې قضا د فرض وکولی شي نو واجب دي پکې وشي که نه ټیک ده د 3 اوقاتو کې مه کوه خو بعد الصبح او بعد العصر بعد صلات الصبح او بعد صلات العصر دي وشي که نه دا خو واجب دي مولانا صاحب دا واجب لذاته نه دی واجب لغیره دی سمې وې واجب لذاته پکې کولی شي د وتر قضا پکې کولی شي بالکل واجب لذاته دا واجب لذاته نه دی واجب څه مطلب دا دغه طواف د وجې نه واجب شو طواف نفل که طواف ستا په اختیار کې دی کې که نه کې سبب یې ستا په اختیار کې دی سبب یې څه دی او 3 رکعاته وتر خو به لازمان کې او دا دې سبب د چا په لاس کې دی که طواف دې او کدا واجبېږي که طواف دې او نه کدا نه واجبېږي نو په دې نسبت دا په حکم د نفلو کې دی واجب لغیره دی او غیر ستا په اختیار کې دی کې نه کې نو که طواف دې او کدا در باندې واجب شو که طواف دې او نه که نه واجبېږي خلاصه شوه خبره بس بکو مولانا